السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې لاره باندې روان وم او دا شاته چې کوم حالت تاسو ګورئ دا د مردارو اوبو او یو دومره مردار نهر دی چې د دې باره کې تاسو زه څه نشم ویلی، خو دا کلیپونه مې اخیستي دا به تاسو وګورئ او په دې کې دا لګیا دی دا ماشومان پکې لامبي، دا تاسو ته ښکاري په دې ټیم. نو دا به هم دا تاسو وګورئ د چا بچي د چا به اولاد د چا برونی، بیا چې قسمه قسم بیماریان یې ورته ولګېږي نو بیا وایي دا بیمار شو دا داسې شو. دا مور و پلار د خپلو بچو نه دومره غافله دي چې په دې مردار اوبو کې په دې مردار نهر کې لامبي چې په دې کې ګندګي هم روانه ده، په دې کې ګندګي هم ده او دوی بیا هم پکې داسې لامبي. دا اوبه د دوی په غوږونو کې ځي، د دوی په جسم کې ځي، د دوی دا اوبه تېرېږي ځکه داسې مضبوط پکې لامبي تاسو ته ښکاري. ګورئ صفایي چې ده دا زمونږ او ستاسو د ایمان چې دی دا حصه ده. الطهور شطر الایمان، نبی علیه السلام فرمایي صفایي نصف ایمان دی. قرآن کې الله فرمایي والله یحب المطهرین، الله رب العزت چې دی مینه کوي د پاکو خلکو سره د صفایي سره. نو لهذا په دې لاره روان وم او دا مې ضروري وګڼله چې کم ملګري کم والدین زما دا ویډیو ګوري براه کرم په خپلو بچو باندې خیال کوئ. ګوره دا ډېر ډوب نیر دی او ډېر په جوره کې دی او د هغې باوجود هم دا واړه واړه ماشومان د 10 کالو 8 کالو د 7 کالو ماشومان په دې کې لامبي. که دا ډوب شي هغه مشهور دغه دی چې نیر یو سي ډوب شي بیا ورباندې هغه نظم ولګوي وایي مرګه سره ګلونه وړي او مرګه ګلابونه وړي. نو د هغې نه مخکې نه ګوري چې زما بچی څه کوي. نو لهذا دا یو اهم پیغام ستاسو دپاره دی چې په خپلو بچو باندې خیال کوئ چې په دې ورځو کې د ګرمۍ په دې موسم کې دوی چېرته لامبا ته ځي. یو مناسب پراپر ځای صفا اوبه نو په هغې باندې که ولامبي څه پروا نه کوي، خو که په داسې ګندګۍ کې دې لامبي دا یوازې د دې د صحت دپاره نه بلکې د دې د دا ګورئ ملګرو تاسو ته ښکاري دا ټول واړه واړه هغه ماشومان دي چې دا د 10 کالو 8 کالو د 7 کالو واړه واړه ماشومان دي. نو لهذا دا سیز د دې دپاره ډېر خطرناک ثابتېدی شي. د دې ګوره دا که اوس معمولي په غلطه باندې ورغله په کاڼي باندې سر ولګېدو یا ډوب شو نو دا به څومره غټ نقصان وشي. ته ولې دلته لامباله راځې؟ دې خوا راشه، دا اوس وګوره دا واړه واړه ماشومان دي او پته نه لګي. هلکه وایه دا څه کې دا تاسو ښکاري ملګرو مکمل دا ګنده اوبه دي، دې کې د صفایي هېڅ ګنجایش نشته دی او په دې کې ګندګي هم روانه ده او بیا هم پکې دا مسلمانان لامبي. واله که دا اوبه ګنده نه دي؟ صفا دي ډېرې صفا دي که نه؟ دا د څکلو هم دي که نه؟ ښه بیا صحیح ده بیا صحیح ده. دا تاسو ته ښکاري ملګرو. ګورئ ملګرو دومره خطرناک انداز کې دي دا کرنچ وایي که نه چې دا که معمولي کاڼي سره یې سر ولګېدو دغه شو نو څومره غټ نقصان کېږي. لهذا زما دغه میسج چې دی والدینو ته دی مشرانو ته دی چې په خپلو کشرانو باندې خیال وساتئ. د الله دپاره دا هم ستاسو نقصان دی په دې کې، سبب یې هم تاسو خفئ انشاءالله چې زما په دې خبرو به تاسو عمل کوئ. السلام علیکم.